مارزو کا چې تاسو ته پرون چې کومه جنازه د هغې د یره مونږ کړي هغې مثال ما پیش کړ چې 3 کاله هغه په کټ باندې پروت مونځ نه و کړی. امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې د روژې فدیه شته، دا مونځ په درجه کې د روژې نه زیات دی. پکار دا ده چې د روژې مانځه هم فدیه ورکړي. مونږ د خدای تعالی نه د مانځه په بدل کې د فدیې د قبولۍ امید لرو. کم خلک چې ځان ته احناف وایي، د امام صاحب مذهبیان وایي، نو هغوی ته پکار دي چې د خپلې فقه اقوال راواخلي. نو فقه دا راخلي چې د باندې مثلا د دې 3,80,000 د 3 کالو د منځونو د روژو پاتې شي. اوس که د دې مړي وارثان د مړي وارثان خپل والد سره خپل مشر سره احسان څومره کوي، دې ته تبرع وایي. احسان دنه تپوس پکار دی چې بچیا پلار دې مړ دی 3,80,000 د 3 کالو د منځونو روژو ور باندې دي، دا 3,80,000 ټولې راوړي خیرات کوي. که بچي وویل چې ټولې خیرات کوم نو دایرې ته ضرورت نشته. دایره به کوي خو د ټول عمر احتیاطي منځونو باندې، پدې منځونو بیا نشته. که بچي وویل زه 50,000 خیرات کوم، پرون یو جنازه کې مونږ ته بچي وویل چې زه 50,000 خرچه کوم، هغه 50 مونږ راوړي. دایره د مسکینانو طالبانو کېنوله، وارث راغی دی یو طالب ته 50,000 هبه ورکړه، ثواب شو. تا چې ما ته 50,000 راکړې دا زما شو. خو چې زه بیرته خیراتوم خو زما اجر کېږي. تا ما ته خیرات راغله 1,000 روپۍ، زما خوښه ده چې زه بیرته تا ته خیراتوم که زه بل ته خیراتوم. دا 50,000 چې طالب ته ورکړي، طالب د دې دپاره چې ستا د مړي غاړه بنده ده په 3,80,000 روپو کې. ای د مړي وارثه تا 50,000 راوړي، زه ستا د مړي سره ښه کومه، دا 50,000 واپس ما تا ته وبخلي. ثواب د 50 شو. وارث به راواخلي، دا به د دویم مسکین ته ورکړي. 50,000 روپۍ دي، ثواب یې څو شو؟ 1,00,000 روپۍ شو. دویم مسکین تا د مړي سره ښه کوي، دا واپس ما تا ته وبخلي. 1,00,000 هغه یې دریم مسکین ته ورکړي. 1,50,000 شي څلورم مسکین ته. داسې ده چې کله 8م مسکین ته ورسېدې نو 4,00,000 روپۍ د 50,000 روپو نه جوړې شو. یو سړی به دا وایي چې دا ولي زه تا ته اوس 1,000 روپۍ در کوم، دا واخله. دا ستا کار دی چې تی بېرته ما ته راکړي، که تی په بل چا خیرات دی کې خو د چا څه کار نشته. نو دا مسکینان تاسو سره ښه کوي، دې زړې عقیدې مسلمانان تاسو سره ښه کوي، دا ستاسو د مړو غاړې خلاصوي. اوکه یو سړی دا وایي چې رسول الله مبارک د کم صحابي دا عمل کړی و؟ جواب بداوي چې صحابه ستا د مړو په شان ته د 3 کالو منځونه پې نه پاتې کېدل، او نه ستا د مړو په شان ته په هغې باندې روژې پاتې وي، بلکې لا اقل په مړو به قرضونه پاتې کېدل. قرضون رسول الله مبارک عادت ده، را به اعلان به یې وکړه د دې مړي باندې قرض شته که نه. که چا به ویل چې قرض شته دی، وي زه یې جنازه نه کوم. د چا غاړه به چې بنده وه په قرض کې، جنازه یې ورته نه کوله. بیا به یو صحابي عرض وکړه یا رسول الله زه وکیل کفیل یم، زه به قرض ادا کړم، تاسو جنازه وکړئ. چې کله به چا وعده وکړه چې غاړه یې زه خلاصوم، نو بیا به یې جنازه ورته کوله. معززو رسول الله مبارک د مړي د غاړې د خلاصېدو غم زمانه کې هم کړی دی، خو د خدای تعالی حق په صحابو نه پاتې کېده، نه پې روژه پاتې وه، نه پې منځونه پاتې وو. د مخلوق قرض به کله کله پې پاتې وو، نبي علیه السلام به د هغې د خلاصي پوښتنه کول. زمونږ د زمانې مړي د خلکو قرضونه هم پې پاتې، د هغې د پاسه د خدای تعالی حقونه پې پاتې، چا باندې مونځ پاتې، چا باندې روژه پاتې، چا باندې د ختم کفاري وي. فقهاو د هغې د بدل لپاره دی. کله چې د عمر فاروق صاحب زمانه راغله، د عمر فاروق صاحب په زمان کې فتاوا نوازل لیکلي دي، خو اوس وخت کې د کتابونو نه غلا شروع ده. 3 جلد فتاوا نوازل قصه خانه کې ما واخیسته، بیروت چاپ. 1/8 صفحه مې چې کولو کړه، مسله پکې نه وه. بیرته مې واپس کړم، دا کتاب ستا شو. زه خو دا ټول کتاب دې دپاره اخلم چې عمر فاروق رضی الله عنه شام ته روان دی، او د شام په بانډر کې یو زنانه د آمینه بنت عربد نومېږي، هغه وفاته شوه، او عمر فاروق صاحب 8 سپارې
من مالیه الى آخره د مالیه لا اعبد الذي سورة یاسین د غریشتمی سفارین اخره پوری اته سفاری کی خودی مسکینان کین او الاخذ نوبتا بعد نوبت یو بلته نوبت په نوبت باندې ورکړي به او فرمایل اجعلوا القرآن وسیله لنجات موتاکم قرآن کریم په دوران القرآن کې او حیل اسقاط کې د قرآن کریم ګرځول د مړو د نجات لپاره بهترین ذریعہ وګرځوي. صاحب د دې کتاب ابو الليث سمرقندی د ډیرو متقدمین او اسلاف فقهاو نه هغه لیکي فصار هذا اصلا لدوران القرآن في حيلة الاسقاط د عمر صاحب دا عمل د قرآن کریم په دایره اسقاط کې د ګرځولو د لپاره یو عظیم دلیل جوړ شو چې قرآن کریم دې کې خودل شي. مولانا حمدالله جان صاحب نه مونږ تاسو وکړو چې دا قرآن کریم څه د لپاره کې خودل کېږي هغه یو کلی وجه بیان کړ. دا دی وجه دا چې د مړي مونږ پته تاسو لګي د مړي د روزو پته لګول شي لیکن د مړي په ټول عمر کې څومره قسمونه خوړلي دي د دې قسم کفاره ده دا هیڅ څه پته نه چې د مسلمان څومره قسمونه خوړلي دي نو لهدا د هغې حساب اندازه نه لګېږي. نو قرآن کریم دې دپاره کې ښودل کېږي چې قرآن کریم یو خواته قصهخانه کې په 150 روپۍ خرڅېږي خو د دې یقیني قیمت د تمامه دنیا چې یو ځای کوي د قرآن کریم قیمت پې نه پوره کېږي. نو قرآن کریم دې دپاره کړي یا الله د مانځو د روژو حسابي ما وکړه خو چې د څومره قسمونه خوړلي او کفارې څومره دي نو که یا الله د دې تمامي دنیا د قیمت څومره قسمونه یې خوړلي که نه او د هغې کفارې ورباندې وي خو د هغې په بدل کې درته د قرآن کریم پاڼې اقدم د دې خاطر وکړه معافي که دی مقصد. معززو شامی زمونږ د مذهب عظیمه فتاوه ده هغه رسائل ابن عابدین کې په دې باندې رساله لیکي په دایره اسقاط مستقل کتاب لیکلی دی. بحر الرائق قاضي خان علمگیری دا شان تفتاوی مراتی فلاح دا زمونږ د فقه کتابونه دي دا ټول چې کوم دی همدا دایره اسقاط په دې طریقه باندې دي او تاسو ته داسې پکار دي چې کله مردگان کېږي نو خپل علما ورته مشوره کوي. هغه عالم ته وایي چې زما د مړي دومره عمر دی د دې حساب د مونځ راته وکړه د دې د روژو حساب راته وکړه په د دومره پاتې دي هغه دومره پیسې جوړېږي راته وښایه د حساب کوئ نو بیا دایره کوئ. او که تاسو علماو سره مشوره نه کوئ او دوه چکې حسابونه او غلطه تاو راتاو مقصد یې څه شی او زم نه پوهېږم تم نه پوهېږي دغه طریقه بیا نه ده. کم چې فقهاو ښودلې ده د هغه طریقه باندې چې د اسقاط مونږ قایل یو او زمونږ فقهاو چې کوم دی هغه ذکر کړی دی. معززو سامعینو حضرات ورونو زما د بیان نه چوړو خلاصه دا وه چې کومو مولیانو د بیان نه شر جوړ شوی دی هغه مولیان چې دي هغوی منسوخ آیتونو پسې روان دي کم زړې عقیدې علما ناسخ پسې روان دي. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. رب کریم فرمایي د چا زړه کې چې دین ته ټګي ده او کګلچ دی هغه قرآن کریم کې متشابه او منسوخ پسې دي او کم خلک چې هغوی زړونه روغ په هدایت دي هغه ناسخ او محکم پسې دي. تاسو هم دا دین زده کوئ د خپلو علماو نه او دا شان خپل بچي مدرسې ته راولئ خو د خپلو حقاني قاریانو سره هرې مدرسې ته بچی ملیږئ ځکه تا مقصد دا وي زه دې بچي باندې حفظ کوم سبا به زه مړ شم دا به زما قبر ته تلاوت کوي دا د مقصد دی که نه دی جواب را کوي دا دې دپاره چې ما پسې به دعا کوي دې دپاره بیا احتیاط ونه کړي د وهابیانو پنجپیریانو مدرسې ته ماشوم ولېږي ماشوم چې د مدرسې نه راشي او کله ته مړ تا پسې تلاوت ته ناروا وایي تا پسې خیرات ته حرام وایي ته پرېږده چې بل تا پسې دعا کوي هغه بل ته بدعتي وایي. نو زه وایم هغه قاري هغه پنجپیری او وابي قاري چې ستا زوی جوړ شوی دی که د دې حفظ القرآن په ځای د بټۍ خرکار دې چې جوړ کړی وی نو تا دپاره ډېره ښه وه ځکه چې تا خو به یې قدر کولی که نه تا خو به یې قدر کولی که یو 200 روپۍ خو به یې ورځ راوړې درته که نه د بټۍ خرکار چې نه ښه د دغه قاري نه چې هغه تا پسې دعا ته ناروا وایي هغه تا پسې ختم ته ناروا وایي هغه تا پسې خیرات ته ناروا وایي خو دا نقصان مونږ او تاسو نه کېږي چې مونږ یې مدرسې ته اول بوزونه که یې بوزو بیا د مدرسې فرق نه کوو چې دا د چا مدرسه ده. غلط داسې جناب حافظ صاحب دا کومه خواري چې روانه کړې ده الحمدلله خپل هم صالحه دی. تاسو دې خو شا کې مولانا نور محمد صاحب
دا سر رفقا قرا دې ټول کلاسونه جوړ کړی دي. مولانا عبدالرازق صاحب خدمت روان کړی دی. هیڅ دې د خپل خپل عقیدوي مدرسې پیدا شوې دي. لا اقل خپل بچي دوی سره کېنوي او د دوی په لاسونو باندې او د دوی د خلونو ورته قرآن کریم وښایي او د خپل علماو سره وابستګي جوړه کړي. د عقیدې اصلاحي او څو خبرې د خپل غاړې د خلاصي په نیت مستاسو حضور کې عرض کړي. الہ دې وکړي چې فایدهمنې وګرځېږي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.